د جماعت اسلامي مرکزی رهنما سنیټر مشتاق احمد خان ویلي دی چې اسلامي او فلاحي ریاست جوړول د جماعت اسلامي میشن دی، کم کې چې به مفت تعلیم، مفت علاج، د ظلم مخنیوي، روزګار او سریام انصاف ملاویږي. دا وینا هغې مرکزي عیدګاه رستم کې جلسې عام ته وکړه. په دې موقع د جماعت اسلامي قومي اسمبلی امیدوار ډاکټر عطاالرحمن، د صوبایي اسمبلی امیدوار سجاد سید باچا، ضلعي امیر غلام رسول، د پی کې 55 امیر زیبالم بابو او نورو هم ویناګانې وکړې. سنیټر مشتاق احمد خان زیاته کړه چې پی ډي ایم څونه هم قانون سازي نو په هغې کې یو هم د عوامو د ریلیف لپاره نشته. دې زیاته کړه چې د 50 کالو راسې د ملک د اقتدار واګې د چا په لاس کې دي، هغې صرف د ځان سوچ کوي، د عوامو نه، او په زړونو کې یې د غریب ولس لپاره هیڅ قسم رحم نشته. سنیټر مشتاق احمد خان وویل چې ولس د 5 فروری د اوټ طاقت د جماعت اسلامي په حق کې استعمال کړي او اسمبلو ته د دیانتدار قیادت ډاکټر عطاالرحمن او سجاد سید باچا ولیږي د ټولو مسایلو حل کولو دپاره ستاسو اواز پورته کړي. د کیمرا ټیم سره عمر خاکسار، رستم نیوز، مردان.